ډېر محترم مسلمانانو، نن هغه وظیفه راته ښیمه چې قبوله شوې وظیفه ده. د ټولو حاجاتو دپاره، د ټولو مسلو دپاره، د ټولو مشکلاتو دپاره، د ختمېدو دپاره دا ډېره بهترینه وظیفه ده. نو مسلمانانو له پکار دي چې دا وظیفه ډېره په اخلاص سره، ډېره په مینه او شوق سره وکړي. صرف زر مرتبه کول او ستاسو د زندګۍ ترتیب الله به جوړ کړي. ستاسو زندګۍ کې څومره مشکلات دي، هغه ټول مشکلات به الله جل شانه بهترینې طریقې سره، ښکلې طریقې سره الله جل شانه ختم کړي انشاءالله. دا درود شریف دی، درود شریف آسان درود شریف، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. محترمو، څوک چې هم دا زر فیرې شروع کړي، هغه ته به الله تعالی یو څو مرتبې ورکړي، یو څو حاجات به الله تعالی پوره کړي، یو څو مسلې به الله تعالی ختمې کړي. د زندګۍ تمامو حاجاتو دپاره ډېره مفید ده، ډېره قبول کړی شوې وظیفه ده. نو راځئ دا وظیفه را سره واورئ. 30 حاجتونه خو به د الله تعالی یو پیرې سره ختم کړي. یو پیره دې وي صلی الله علیه وسلم، 30 حاجتونه به د الله تعالی پوره کړي. 30 دا 30 حاجتونه داسې دي چې دا ما تاسو ته اوس ډېر زیات سپک دي، ما تاسو ته اوس ډېر زیات حقارت په نظر باندې د 30 حاجتونو ته ګورو. خو دا حاجتونه محترم مسلمانانو داسې دي چې دې باندې بیا تاسو ډېر زیات خوشحاله یې. خو هله به خوشحاله یې چې تاسو دا ویډیو پوره وګورئ انشاءالله. نو تاسو په خپله سر به پرې خلاص شي او انشاءالله تاسو به پوهه شئ. نو بیا به تاسو د خوشحالۍ هغه مقام الله تعالی تاسو ته وښیي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي او هغه تورسرې زنانه چې کم دي بغیر نکاحګانو کورونو کې ناستې دي، یا یې نکاحګانې شوي لیکن د واده ترتیب یې نه سازېږي، یا هغه نوجوانان چې هغه د کاروبار په تکل کې دي، حلال روزګار په تکل کې دي، یا هغه نوجوانان چې د حلالو نکاحګانو په شوق کې دي، الله تعالی دې ستاسو دغه تمام حاجتونه کوم چې ما ذکر کړه او چا دپاره مې ذکر کړه، الله تعالی یې دغه ټولو مسلمانانو له دغه حاجتونه ورکړي، دغه مشکلات دې الله تعالی ختم کړي. ډېر محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه د درود شریف په هکله باندې ده. درود شریف ډېر زیات بهترین درود دی، صلی الله علیه وسلم. نو علماء ذکر کړي دی او بلکې حدیث مبارک کې راځي، د نسائی شریف حدیث دی چې څوک یو پیره صرف یو پیره صلی الله علیه وسلم، یو پیره 30 عظیم الشان انعامات الله تعالی دې انسان له ورکوي. 30 انعامات له ورکوي. 30 پیژنئ که نو 30 انعامات له الله تعالی ورکوي. دا خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ما باندې یو پیره درود شریف ووایي، الله تعالی لومبی په هغه 10 رحمتونه نازلوي، 10 ګناهونه معاف کوي، 10 درجات بلندوي. نو 10 او 10 او 10 څو شو؟ 30 شو. چې 30 رحمتونه په تا نازلیږي، نو بیا ته څه فکر کې چې کله پر چا د الله تعالی رحمت نازلیږي نو هغه دعاګانې الله تعالی قبلوي. په چا چې غضب نازلیږي، په چا چې لعنت وریږي، نو د هغه حاجات الله تعالی نه پوره کوي. دویم چې دی 10 ګناهونه دی الله تعالی معاف کوي. موږ د ورځې څومره ګناهونه کوو حساب هم نه دی لګولی. بل 30 درجې دی الله تعالی پورته کوي، درجې د آخرت درجې. ښه محترمو، د آخرت درجې. نو څوک چې زر پیرې صلی الله علیه و آله وسلم وی، نو دله به دا 30 انعامات خو ته میلو شو په یو پیره باندې. او چې څوک زر پیرې درود شریف وی، نو دله به لومبی الله تعالی دا انعام ورکړي. علماو ذکر کړي دي چې د مرګ نه مخکې به الله تعالی په جنت کې د خپل مقام اینی. په جنت کې ستا کم مقام دی که نه، په جنت کې ستا کم کور دی، ستا کم محل دی، ستا کم د اوسېدو ځای دی، هغه به ته الله تعالی تا ته ښیي د مرګ نه مخکې. نو چې مرګ نه مخکې الله تا ته ښیي، نو ته بیا له څه ټینشن وړی. دویم دا علما ذکر کوي چې دې انسان ته به الله تعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خوا کې په جنت کې ځای ورکوي.
یعنې څوک چې درود شریف ډیر وایي رسول الله مبارک فرمایي دی به ما سره هغه عمره نږدې وي. دریم دا محترمو د رسول الله مبارک شفاعت په تاسو دپاره واجبېږي، ځکه چې څوک درود شریف ډیر وایي نو هغه دپاره به رسول الله مبارک شفاعت کوي انشاءالله. څلورم دا چې د دنیا ټول غمونه او دردونه او سوچونه او فکرونه او غمونه او مصیبتونه او تکلیفونه او بیماری او څه چې دي په دنیا کې د مشکلات سره تاسو تر مخ چې دغه ټول مشکلات به دی الله تعالی خود به ختم کوي. تاسو به نه غواړئ الله تعالی به ختمي، خو شرط د دې چې روزانه 1000 پیرې دغه درود شریف وایي، 1000 پیرې چېرته پکې هم ناغه مه کوئ، په هر حال کې وایي، په هر ټیم کې درود شریف وایي. انشاءالله درود شریف یو داسې عمل دی چې الله تعالی په خپله په رسول الله مبارک باندې درود لیږي، د الله فرښتې پې هم لیږي. نو ما او تاسو ګناهګار ولې بیا نه لیږو؟ ولې ما او تاسو له دې نه بې فکره یو محترمو مسلمانانو؟ څوک چې هم د چا په زندګۍ کې درود راغله که نه د دې انسان زندګي به الله تعالی د خوشحالو نه ډکوي، د مصیبتونو نه به خالي کوي. تاسو درخواست دی انشاءالله چې روزانه 1000